فارش مصنف علیہ الرحمت ایراد احادیث مبارکہ و نجما يتعلق بعقد السلام فالآن شرع في الاحاديث التي يتعلق بعقد الشفعة فقال باب الشفعة یا الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. گورے علماء کرام دا مسئلہ چدا دا اختلافی دا قول دا دی چه شفاوی ستا محاشی دا مسئلہ ذکر کرے دا او دا فقه کتابون کی زی چه شفا ستوی ضم المشترات الى عقار الشفیع ضم المشترات الى عقار الشفیع سمانا شوا تحویل دا اغسطل شوی ازمکی دا مستحق دا شفیع ازمکی دا شفیع تا مثلا پیر صاحب چکم دے مشتری دے ازمک واغستا اور دا ازمک چوا دا دی عبدالجلیل صاحب ہوا او دی عبدالجلیل پا گاون کی عبدالوارث صاحب ہوا نتی پی حق د شفیع ظاہر کا نظم المشترات الى عقار الشفیع شفا سوگا زم دا دی ازمکی خرص کرشوی ازمکی دا عبدالوارث دا شفیع دی خودان خلاص کے بس دا فساد دا غیر ورد ہونا ازمکی خرص اکڑا اور تاغیمان اختلاف پیداش خوشوی یوی چې تمام ول نه خرڅ کړی بس لاجت جوړ شو یا دیم قول دی تملک البقعه جبرا علی المشتری بما قام علیه دا بما قام علیه ګور ډیر وزنی جمله ده تملک البقعه جبرا علی المشتری بما قام علیه مالک دل د اغیسی د زمکی دی جبرا علی المشتری بما قام علیه عبدالوارث مالکی کی بات دی زمکی چکم دی پیر سے واغستے دا جبرن کی دی پی خوشحالی کی خفائی کہ اس طرح کے خان دی بلے جاڑی بے مقام آلے بے مقام پوشوی الگ آقت خصو واقع شیر دے لکا بزر روپے دے اور دلتا کہ لکا داخلق ابطال دا حق دا شفی ابطال دا حق دا شفی دے پارا زر روپو سودا چونکی نو دو ضروری دی نو مطلب بدای چې دی به اخلي نه کېږي دی په دوزره به اخلي نو کتابونه کې به مقام علیه من بدیل سوګند ورکو چاله کته وای چې تا د ازمکه په سو اغسته ده به مقام علیه ٹھیک شو دا شوفا بیا دا شوفا چې دا امام شافعی علیه رحمت فرمایي چې حق د شوفی فقط شریک د مبيعی د پاره ده چا دے پارا دے شریک دا مبیعی دے پارا چه مبیعہ کی سوک شریکو انو دے حق خپل دائر کول شی زار کول شی او کہ شریک فی المبیعہ نیوی لبیا دے چا حق نشتا دے او برا حاشی دیر خیستا خبر کرے دا او دا امام ابو حنیفہ سے طرف نا دیر زبرست ترجمانیم کرے دا او بیا چه دا حدیث کم دے حجت تے پا امام ابو حنیفہ باندی رحم اللہ آگے کی حجت خوالو چې امام ابو حنیفہ صاحب چې ده حق د شفیع په شرکت کې نه منل امام ابو حنیفہ صاحب حق د شفیع په شریک د مبیع کې منی شریک په حق المبیع منی شریک په نفس المبیع منی شریک په حقوق المبیع منی نو کې امام صاحب رحم الله شفا په حق د شرکت فی المبیع نہ منلے قال حدیث حجت اللہ ابی حنیفہ آپ تا منی دی سر دو نور منی چتا نہ منے بیا څنګه دا حدیث حجت اللہ ابی حنیفہ ہاں کہ تداوی چلکا دا شفا فی اشتراک حق المبیع لکه طریقہ شو لار شو جار سے گاونگیری شو کہ تو چاغیر پر دلته حدیث نشته ده نمګوي چل الجار حق بالسقا نو باندې دا شو
چې دا سقه خدای گاونډي ته وایي که نور څه ته وایي نو لہذا په حدیث کې راځي نور بر عاشق نسائی رواج ذکر دی نمنګ وایو چې دا حق د شفیع دا په درې سيزونو کې دی حق د شفیع شرکت په عین مبیا کې حق د مبیا کې تیشو کنا چې عین مبیاوی حق د مبیاوی اور جاروی تیشو مولانا سیبا دې دریو کې حق دی بیا د شفیع لر اختیار دې کلا چې عند العقد دې ته علم نو عند العقد علم نو او دې ته پتو چې دا سودا شوی دا ته دې خپل حق استعمال نشي کی چر عند العقد دې ته پتا وا او دې مطالبه نه کړي یا اظهار نه کړي چاله کو ورزما حق جوړي یا لکه زما حق دی د بیا دې حق باطل دی البته په یو جګړه کې یو مسله کې اختلاف دی لکه دغه عبد الوارث تا دا سارګلوي چرا ستادي پټي څخه کوم پټي لګېدلې دي د عبد الجلیل زی اخلما دیو چاته نو اخلا دیو ته داونوي چې حق بظاهرو مخبل اوس په دې کې اختلاف دی چې دا اب صفه دی واخلي سهارګل دا پټه واخلي اوس دې کې د عبد الواحد حق ته شوفشته کې نشته دی بعض ائمه فرمایي چې قبل الشراء دی مستحق د شوفي اذن ورکړي دی نو تیسره حق ته شوفي باطل شي اما امام ابو حنیفه رحم الله هغه قبل العقد کہ دی اذن ورم کی حق ته شوفی نه باطلیږي ځکه حق دی حق ته شوفی ال باطلیږي چې مبیا کو منتقل شي کنه نو چې لا مبیا منتقل شوی نه دا دې حق ته کوم نه راغی لہذا قبل العقد کې دی اذن ور کی نو دې حق نه باطلی مثلا شو فدا خبره اشفت فی ما لم یقسم جواز شوفی باغسیز کی چنی ویشل شوی لکه زما استاد پټېری او پټه ما خرڅ کړ او موږ لا ویشل نو استاد ما شریک په پټي کې لہذا تا ته حق دی اوس کې چې ما دا پټه خرڅ کړ او ته ولاړ وي او پکې پلاټینګ وشو لاري جوړې شوې ٹھیک شو اوس ته ستا حق باطل شو توجه کړه ستا حق باطل شو کوم حق باطل شو حق د شرکت مبي واما کی چرتا حق د جوار وی نو لکل حق ٹھیک شو مسئلہ چلو ابي قال حدثنا مسلم حدثنا عبد الله حدثنا مامون عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بشهود في كل ما لم يقصد فیصله کړي و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جواز د شفیع فی کل ما لم یقسم فاذا وقات الحدود چې واقع شي په من دوی کې حدود وصرفت الطرق او سمانا کې خودشي پکې لاري پلاټینګ وشي فلا شفتا نشته حق د شفیع اوس دمره خبره ده چې لکه د شفیع حق شفا پسیس کې ده بعض حضرات وی چې شفا په هر چیز کې ده چاہے منقولات کې غیر منقولات اوس کې چې شیر عالم خپل بستر خرڅي د شاه محمد پکې حق ته شفیع دی خبره یو ده د بستر ولې خرڅي اول بدینه تاسو کې چلګه تل زورشته کې نشته انا کوئی چې نه حق د شفیع چې کوم دی دا فقط څه کې دی غیر منقولات کې گاډي شو پټې د ازمکه دغه څه شي کپړې شوي یا نور څه نه شو په دې کې د شفیع حق د چا نشته دی غیر منقولی څه نه دي او غیر منقولی شي څه شي دی زمکه دا باغچه دا ستا باغ دی ستا کور دی ٹھیک شو نو هغه دې پاره دا او ذکر تاسو به دا حدیث ویلي په مسلم شریف کې جلد ثانی صفحه 72 کې البته کې دا وضاحت شوی دی جی باب الشبهة على صاحب قبل البيع وقال لكم إذا أذن له قبل البيع فلا شبهة له وقال الشافعي من بيعت شبهته وهو الشاهد لا يغيرها فلا شبهة له. د امام شعبی قول د احناف
موافق دی او د حکم سے قول چې کوم دی د احناف خلاف دی دوړ تابعین دي باب عرض شفعت علی صاحب قبل البيع پیش کول د شفیع او حقدار د شفیع باندې چې هغه معترض دی ښا علی صاحب یا په حق د شفیع چې هغه معترض دی اعتراض کوونکی دی قبل البيع مخکې د بیع مثلا اب دغه موږ قصه وکړه چې سهارګل سودا کوي عبد الوارث ته وایي چاله که زه خود عبد الجلیل نه پټه اخلم چې کم تاسو سره لګېدل دي نو تاسو خیال دی او چاته نو اخلم بس نو معنا عرض الشفعه علی صاحبها عرض الشفعه علی صاحبها قبل البيع بس نو اوس دې کې قول اول قال حکم اذا اذن له کله کې عبد الوارث وته اجازه ورکی قبل البيع مکه سودانا نو فلا شفعه له پس سودان عبد الوارث د حق شفیع نشته بس دی خپل حق باطل کده کدی ولې زنور کړو احناف امام سے فرمای رحم الله چاله ک قبل البيع کې دی اذن ور کړی دی دا اذن په زید اذن نه دی ولی زکه دی لا مستحق شفیع وای نه د دې استحقاق کله راځي چاقد وجود تراشي چاقد موجود نه دی نو دی مستحقی شفیع دینا نو دې کې اذن ورم ک دا اذن په منزله د اذن نه دی او ډیره ممکنه ده چې په داسې وخت کې د دې بینک کنګال بینکو او بیا رسول ډیره پیسې ملایي وقال الشافعي امام شافعي وی من اغسر بیا شفاتو چې خرڅ شي شفات دي معنا هغه محل د شفیع دي او شاهد او دا عبد الوارث موجودو لا یغیرها دې په دې وخت تغییر نه کو سمانا مشتری ته دانی ویلی چاله که مشتری باشد هوشیار باشد مشتری هوشیار باشد وردا سے ما سره لګي دیکھوا دای ورته نو ویلی یا دا ورته چاله کا زو کوشش کوم چې دا زته واخلم تا نه اوچت کوا نو مانو شو او شاهد او دې موجود وی لا یغیرها تغییر پکې نه کو سمان اعتراض نه کو فلا شفتلو نشوف پینشته ده لا غیر مرپوشی لا یعترض علیها نو حق د شوبه باطل شو مثلا پوشی سودا خرڅیدا عبد الوارث راغی پیر سے اتوی چې پیر سے څنګه چل دی پتا یې د پیسې ډیری ګټل دي سوداګر دي شروع کړی و شو یې څه کوي ویاله کدا ستا پټی سره کوم پلاټ دا خرڅو اخلما ښه خدا ما سره لګي ته اخلي بیا ته اخلم دی وخت دې سونوي چې لکه زما شي حق دی یا زه تاسو نه پرېږدم یا به زه اخلم نو فنا شو په حق باطل وفي قال حدثنا مكي بن ابراهيم اخبرنا ابن جرير اخبرنا ابراهيم بن مسرة عن بن شهيد قال وقفت على سعد بن ابي وقاص بن محمد فوزيت على من كليه اذا جاء وقفت على سعد بن ابي وقاص ودرې دما په خوا کې د سعد رضی الله عنه فجاء المسور ابن مخرمه نراغ مسور رضی الله تعالی عنہ فوضا يدو على احدى من کی بیا نو کې خدا لاس په یو دوغو زما چې کې خود اس جابو رافی مولا نبی صلی الله علیه وسلم دا وخت راغ ابو رافی غلام د حضرت صلی الله علیه وسلم فقال یا سعد اے سعد ابتا مني بیتی فی دارک واخلا زما کور فی دارک چې ستا په دار کې دی معنا ستا په محله کې دی دار مرادانه زما کور چې ستا په کور کې دی فی دارک ستا په محله کې دی ماشاءالله دا یې څه لغت خو دی محله خبره خکر بد نه کنه یار خبره دې بریتو لیا سو کول پړی یار ستا په محله کې فقال صادق والله ما ابتاهما قسم می په خدای چې زین اخلم خو څنګه زین اخلم چې زما په محله کې زس کوم ورته افتاسره ډکور لګیدا فقال مسور والله لتبتا انهما قسم می په خدای چې خامخه به اخلي فقال صادق والله لا زيد على 4000 کہ اخلم
نو 4000 نه زیات پر ذات نه اخلما ورغم منجمتن او مقطعتن شک دراوی دے اخلمه فسلور ذرا ومنجمتن سمانا نجمن قسطن مقطعتن ما ټوکری ټوکری یعنی په وخت په موقع سلور زر روپے دی مثلا سلور کالو کی یا تو سلور میاشتو کی میاش کے بعد 1000 روپے در کو مزه زما شو نو ابو رافی ورته لقد اوتیت بیا 500 دینار ایسریا مال 500 دینار ملاویږي او ما ولا ورنک انو تعالی څنګه درکوا نو د 500 دینار مان یاد کړه دادا 540,000 درهم نا سو جوړیږي 300 دینار چشي نو 300 درهم جوړیږي تا خیال ورته نو دلته 500 دینار دی نو 5000 درهم جوړیږي تو ماته 4,000 راکې مالا 500 دینار ملاویږي د 500 دینار 5000 جوړیږي دغه یو دینار 10 درهم لري او مطلب دا چې مال 100 دینارا د 100 دینار زیات ملاویږي نو څنګه تعالی کم درکما نو دیو ان تیشوا وانما او تابع 500 دین ولولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او کما د حضرت سے مدانه اوریدي چل جارو حق بسقبی گاونډي ډیر حقدار دی په زیاده قرب بسقبی ای بقربی فازا دلیل امام ابي حنیفه رحم الله چې حق د جار دام په شوفه کېشته ما آتے تو کوما بیار با تعالی دام بتال نو درکړي وینما او تابع ما 500 دینار فاتایا نصل دینار نقصان باندې مسور ته ورکړه ولی زکه دای په محله کې و ٹھیک شو مولانا سیوا نو حق د جار ثابت شي کنه مخکې باب ايو الجوار اقرب اوس ګوره خلق چې کوم ځای کې د امام بخاری رحم الله قال بعض الناس جو خلسترګو چتهږي دا وګوره پانا پیرا دوکا او دا وګوره دا نو موافقت کو تاسو نه ګوري او چونکی امام شافعی سے نور حضرات شفا په حق د جار قائل نه دي امام سے شفا به حق الجار قائل دي او امام بخاری قائل دي زکوی ایو الجوار اقرب سمانا کم یو حق د گاونډي زیات قریب دی معنی شو ایو الجوار اقرب بعد اثبات حق الجار اولو حق الجار ثابت شکرا چار کر شفا بھی حق الجار سٹے اس کی جواز تا متعدد دی یو ورستا ورسر دی دبل دیوال ستا دیوال شاته دی دبل دیوال یمین ته دی بل یسار ته دی اس پر کم گاونډي حق زیات دی اقرب کا بابن کی شیزی وفي قال حدثنا عجل حدثنا شعبة الطويل حدثنا علي حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال أقربهما منك بابا كمين كشي أتكت مخن غربرو قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي زماغو گاونډیان ګڼ دي ارزبا هدیه چاته ورکوم یعنی چاله به مخکې کوم په هدیه حضرت وی عاشی اقربهما من کې بابن ستا دروازې سره چا دروازه لګي حق د جار دی بسم الله الرحمن الرحیم.